الله فرمای اصلاح لپاره مسلسل کوشش د انبیاو کتابونو دا راغلي دا په عناد او زیدیان خلکو خبرې نه منله ولقد وصلنا لهم القول موږ یې واسطه کړې وه دوی دپاره وینا مانا تابعنا بعضهم لبعض یوه خبره مو د بلې پسې تابع کړې یو پیغمبر مو لېږلی ورپسې مو بل پیغمبر تعلیمات مو لېږلي یو ورپسې بل داسې مو یو بل پسې پیوسته کړي لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دوی نصیحت قبول کړي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې هغوی ته موږ ورکړی کتاب من قبله مخکې د قرآن مقدسه آسماني کتاب هغوی ته ورکړی شوی تورات انجیل د قرآن د نزول نه وړاندې من قبله مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم به یؤمنون هغه خلک چې مخکیني کتابونه په صحیح انداز باندې هغوی لوستي دي نو هغوی په دې کتاب باندې هم ایمان راوړي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چې لوستي شي په دوی باندې نو قالو دوی وایي آمنا به موږ په دې ایمان راوړی انه الحق من ربنا بېشکه دا حق دی د طرفه د رب زموږ نه د هغه اهل کتاب دي چې کوم د حق تابع دي او په اومه پاره کې تاسو د هغې هلته مضمون ویل چې په دې کې رهبان دي په دوی کې علما دي او کله چې قرآن واوري نو هغې ته جاړي بیا دوی اقرار دی چې آمنا د هغه حقانی خلک دي چې په خپل کتاب باندې صحیح ایمان او قرآن باندې هم دوی ایمان راوړي انه الحق من ربنا انا كنا من قبله بېشکه موږ مخکې د نزول د قرآن نه مسلمانان د دې نه وړاندې زموږ اسلام او دا مو منه اولئک دا کسان یؤتون اجرهم دوی ته ورکولی شي اجر او ثواب مرتین دوه کرتې دوی دپاره په ډبل باندې اجر او ثواب دی بما صبرو په سبب د هغه چې دوی صبر کوي حدیث راغلی دی چې درې کسان داسې دي چې دوی ته الله پاک په دوه چنده باندې اجر او ثواب ورکوي یو هغه اهل کتابي دی چې په خپل کتاب باندې هم ایمان او بیا چې قرآن نازل شه په قرآن باندې هم ایمان راوړو د دوی دپاره په ډبل اجر دی همدارنګې هغه آقا چې هغه وینځه وه د هغې تربیت وکړو هغه له ښه تعلیم ورکړو بې ازاده کړه او بې په نکاح واغسته هغه خادم او غلام چې هغه د خپل آقا حکم هم سرته ورسول د الله احکام یې هم سرته ورسول دې درې واړو دپاره په ډبل باندې اجر دی یو په دې کې هغه کس دی چې مخکینو کتابونو باندې هم ایمان او اهل کتابو او بیا دوی اسلام او ایمان ته هم راشي نو وجه وله دا ده چې کوم سړی د مخکې نه د یو کتاب تابع وي مخکې نه یو لار باندې روان دی او هغه لار دی پرېږدي او بلې لارې ته راوړي دا ورته ګرانه ده نو ځکه الله دام ذکر کوي بما صبرو او یو سړی هغه دی چې هغه سره د مخکې نه د سره لار نشته کافر مشرک دی دا کافر او مشرک او دهري هغه سره د مخکې نه لار نشته نو چې ته ورته لار ښیې په لاره باندې روانېږي هغه ته دومره ګرانه نه ده او چې کوم سړی په یو لار روان دی او ته پې هغه لار بندې او بل طرف ته اړې دا ورته ګرانه ده نو هغه کس چې مخکې کتاب باندې ایمان یو بیا په قرآن ایمان راوړي نو مرتین بما صبرو ويدرؤون بالحسن او دی دفه کوي په ښه والي سره سیئه بدي د الله په احکامو کې هم داسې وي او د بندګانو په حقوقو کې هم داسې وي د الله احکامو کې داسې وي د دوی نه څه خطا وشي څه صغیره کبیره وشي نو بیا دا دفه کوي بالحسنه نو صغایر چې دي هغه دفه کېږي په نیکو سره نیک اعمال کې نو صغایر الله معاف کوي او کبایر دا معاف کیږي په توبې سره ويدرؤون بالحسنه بالتوبه السیئه کبایر لوی ګناهونه د هغې دفیه کوي په توبې سره ادارنګې د بندګانو سره هم چا ورسره زیاتې خبرې وکړې چیړ چاړ ډالې ويدرؤون بالحسنه دوی دفه کوي په ښو اخلاقو باندې السیئه بد خوی بد اخلاقي جواب په بد اخلاقو سره نه ورکوي بلکې په ښو اخلاقو سره ورکوي
ومما رزقناهم هغه چې ما ورته ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. واذا سمعوا اللغو کله چې واوري بېهوده خبره چې پکې څه فایده نشته اعرضوا عنه د هغې نه اعراض کوي. وقالوا ویلنا اعمالنا زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي. سلام علیکم سلام دی پتاسو. سلام علیکم معنا لغوي سره هم اغستې شو معنا مصطلح سره هم اغستې شي. چې کله دوی خلق تنګي او دوی پس سپور استغي او نامناسب خبرې کوي نو دوی وته سلام علیکم زمونږ د خوانه سلامت یاده مونږ د ستاسو د بدو خبرو جواب په بدو نه ورکو د کنزلو جواب په کنزلو نه ورکو زمونږ د خوانه سلامت یاده. او معنا مصطلح سره چې سلام د اصطلاحي دې سه هم اغستې شي بیا تینا سلام د متارکی مراد دی. یو سړی سره خبره کې هغه په خبره پوی نشي او په زید ولاړ د خبره تغوګ نګدي د تو سره خبره بند کې سلام علیکم پتا دې سلام وی تا سره بحث او چیل نکو. لا نبتغي الجاهلین من لټو جاهلان معنا د جاهلانو جواب په جهل نه ورکو. انک لا تهدی من احببت بشک ته هدایت نشي کوله هغه چاته چې ستا خوښ وي ولكن الله يهدي لیکن الله هدایت کوي مې یشاء چاله چې خوښ شي. عام حضرات دا ذکر کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر متعلق او دا حقیقت دی چې ابو طالب د پیغمبر تر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ډېری سختي تیری کړې دي. د نبوت چې کوم لس کاله زندگی د نو پدې کې مختلفي سخت خپل وراره سره تیری کړې دي او بیا خاص کر چې قریشو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کم بایکاټ وکړو او کاغذ اولی کلی شو هغه په بیت الله کې آویزار شو. نه به د بنو هاشم سره څوک نکاح کوي څوک به تینا جینې اخلي نه څوک به له جینې ورکوي نه به دی باندې څوک څه خرڅوي او نه به تینا څوک څه اخلي نه به دوی سره ناسته پاسته کولی شي. د دوی سره دا بایکاټ وشو نو چې سړی په کلي کې اوسېږي او خلکو سره بایکاټ وکړي نه خرڅول شته نه اخیستل شته نه نکاح تعلق شته نو بیا دې کلي کې څوک کوي څه د مجبورن د پیغمبر علیه السلام خاندان د مکې نه ووتو او د غر یو طرف ته شعب ابي طالب چې ورته وي په دې کې دوی خپل کړه واړول او دغه بابا ابو طالب صد اتیو کالو قریب عمر دی دا سره هم تللی دی نو ولی تللی دی خو د وراره په خاطر تللی دی او بیا الته چې کم سه کم 3 کاله دوی تیر کړي دي ډېره په سخت دا ژوند تیر کړي دي د دې اتیو کالو بوډا د وراره په خاطر هغه کاڼو باندې په دې سخت باندې شپې تیری کړي. یو طرف ته پیغمبر په خپل د امت په ایمان کې د ډېر لوی حرس وي بیا چې داسې نسبی سړی وي بیا داسې تر چې هغه د سره سخت تیری کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به څومره نه غوښتل چې د هغه سره د ایمان را نه وړي. هغه دا کوشش وو ان چې وفات کېدو یو طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او بل طرف ته د مکې مشرکین دي هغه و تخپل تلقین ورکي چې ګوره د خپل پلار نکاح د دین نوان وړي په دې لار باندې مستقیم پاتې شه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دی وخت کې کلمه وایا نو بیا به د الله پریز باندې سفارش کو. لیکن صحیح مسلم روایت کې راځي دی ابو داود کې هم دی ابا ان یقول لا اله الا الله د انکار کو دا کلمه طیبه سره د دینه چې حقانیت پیجندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خدا وي لقد علمت ان دینک خیر الخير الادیان البریه پدې پویګم چې پدې سمکه څومره دینونه دي زما وراره د ټولو نه بهترین دین ستاره خو کله دې خلکو د دې زنانو پیغور نه وی چې ابو طالب اخیره کې د اور نو ویریدو نو ځکه د وراره تابع شو دا پیغور نه وی نه ما بس تاستر کې پدې کلمې یخې کړې وي او بیا هم ابا ان یقول انکار وکړو. یو خدي حدیث نه پته لګي چې د انکار وکړو نو ځکه ابو طالب بغیر د ایمان نه تللی دی. د دې سره دویم حضرت علی ته چې کم دین کله چې پلار وفات شو نو خپل
د ترزوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ان عمک الضال قدمات استاغه گمراه تر هغه د دنیا نه لاړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نه دی ورغله دته ویلاړ ش انواری پټه کا او بیا سمک واپس راشه. نه علی صاحب لاړ خخی کو واپس شراله ورشه غسل وکړه. نو جمهور په دې دي چې ابو طالب ته ایمان نه دی نصیب شوه. نو سره دینه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې څومره حرسو، الله فرمای انک لا تهدی، بشک ته هدایت نشي کولای من احببت هغه چې ستا خوخوي، ولکن الله يهدي، لیکن الله هدایت کوي من یشاء چاله چې خوښ شي، وهو اعلم د الله خپويږي بالمهتدين په هدایت والا و باندې. وقالو وید ان تبع الهدى کوم تابعداري وکړه د هدایت ما کستا سره نو تخطب من به او تختولې شو من ارضنا د خپل زمکه نستا خبره اومنو د کافران من نه پریدا بم او تختی. الله فرمای اولم نمکل لهم ولما زینا د ورکړه دوی ته حرما امنا، حرم می دوی ته ورکړه د امن والده، یجبا الیه رازی د حرم ته ثمرات کل شی میوه د هر یو سیز، دا حرم د امن زمکه ده چاپیره دنیا خلک د دوی قدر کوي، ادا داسې زمکه ده چې د هر طرف میوه د تر رسیږي، رزق من لدن دا رزق دې زموږ د خوانه، ولکن اکثرهم لیکن ډېر د دوی نه لا علمون دوی نه پوهیږي. وکم اهلکنا من قريه تخوی پر کوي پیتا او ډېر محلا کړیو د کلو والاونه بترت معیشتها، بترت دا سرکشه شیو معیشتها دا منصوب ده په نسع د قافز سره، بترت دا سرکشه شیو فی معیشتها په خپل ژوند کې، ژوند کې دوی سرکشو یا دا ظرف دی نو بغیر د نزع سره او منصوب ویل شي، نو دوی سرکشو په خپل ژوند کې فتیل کما ساکنهم دا دغه کور دي لم تسکن چې نه دي اوسولې شي من بعدهم رسد دوی نه الا قلیل مگر لګ زمانہ، وقنا لګ زمانہ دا چې دوی لاړ کې د اوسېدلو قابلیت صفات نشو، بلا رب کوم مسافر زی نشو ورپکې وکي نور کندرات پاتې شول. كنا نحن الوارثين او من گو داغی براسلون کی، وما كان ربك نرستارب مهلك القرى هلاكون کے دکلی والا حتی یبعث تردی چولیگی فی امها پا اصل دیکھ رسولا پیغمبر کم چی اصل او داغا عظیم مرکز بینو آغی تمخ کی اسناز ولیگی چی دی خبر کی یتلو علیہم دوری فضیبان آیاتنا زمن آیاتنا وما كنا مهلك القرى او موږ نه یو هلاکون کې د کلو والا الا واهلها ظالمون مگر باشندگان دا غي ظالمان وي، دغه باشندگانو کې ظلم وي شرک وي نو بیا الله سزا ورکي. وما اوتیتم من شیء هغه چې درکړی شوي دي تاسو د سسیز دنیا چې څومره تاسو درکړی شوي ده فمتاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا ده، تاسو دومره غټ سیز نه دی بلکې دا صرف سکنه ده او دا سکنه هم دا د دوکې ده، وزینتها و خایست دنیا ده، وما عند الله هغه چې د الله بني دی خیر هغه غوره دي و ابقا و همیشه دي. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ؟ افمن وعدناه هغه څوک چې موږ سره وعده کړې وعدا حسنه وعده ښایسته ولاقیه د مخامخ کېدونکی دی د خپلې وعدې سره، دا مؤمن دی چې د الله سره وعده وکړه او هغه وعدې سره مخامخ هم شي. د دې مقابل کې کمن پشان د هغه چا کې دی شي متعناه چې ما غله پیدا ورکړي متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند د دنیا، دا کافر دی. ثم هو بیت یوم القیامت فرض د قیامت من المحضرین د حاضر کړي شو نه په اور کې، حاضر کړي شو نه په جهنم کې، حالت صحیح څه نشته. یوم هغرز ینادیهم چې دوی ته आवाज وکړي شي د مشرکین ته، دوی ته تاسو ته نو کړی شي فیقولوا توي اين شرکاء الذين كم دي زما هغه شریکان کنتم تزعمون چې وای تاسو ګمان وکاو، تاسو خیال ګمان خدو چې دا د الله شریکان دي، هغه شریکان می کم دي. قال الذين وای به هغه کسان حق عليهم القول چې ثابت ده په دې باندې وینا د عذاب، ولنه مراد هغه وینا ده چې کوم الله کړی د ازل کې لأملأن جهنم من الجنة والناس، دا جهنم بڑا کوم
او په دې کې چې کوم کسان د دې مصداق دي دا د هغه وینا لاندې راغلي ثبت عليهم القول فدي باندې وینا ثابت ده د جهنم ربنا ای رب زمغ هؤلاء دا معبود وای چې کوم ده هؤلاء دا زمغ عابدین الذين هغه عابدین اغویناهم چې موږ دې گمراه کړیو دا هغه مشرکان دي چې دا موږ گمراه کړیو او اغویناهم موږ دې گمراه کړه کما غوینا څنګه چې موږ گمراهو نن په خپل گمراو دی را پس روانو جاغه گمراه شو او اوس موږ دا غي نه جدای تبرأنا الی موږ جدای اختیار استا خواتا ما کانو ایانا دینو زمو د پر یعبدون عبادت کوونکی دا مشران به هغه ته انکار وکړي د دوینا وقیل دعوا تبل شتا سرو بل شرکاءکم استاذ شریکان ادعوهم دی برو بل فلم یستجیبوا لهم اغیب قبول والکون کی دوی د پر دوی خبره مې نه چې هغه د دې تابع شو دوی سم مطالبه یې پوره کړي مر ابو العذاب دی به بین عذاب لو انهم كانوا يهتدون کاش دوی په هدایت وې دنیا کې دوی هدایت حاصل کړي نو په زید ولو و یوم ینادیهم غور چې आवाज وکړي شي دوی ته فیقولوا تو ویل شي ما عجبتم المرسلین سوچ تاسو جواب ورکړو انبیاء ته پیغمبران چرال نو تاسو پیغمبرانو ته بیا څنګه جواب ورکړو ایمان وراوړو که انکار وکړو زید دې باندې چې دوی پورا خبرو کې نشي ورکوله فعمیت علیهم فسړون بشي په دې باندې پوشیده بشي په دې باندې الانباء خبرنا هغه خبر چې دی واضح او جواب وکي یوم اذن فدی ورځ باندې فهم لا يتساءلون فذینا تپوس نشي کېده دوی لا تپوس نشي کېده چې د حال دبل د حال تپوس دی نوشي دلته دا ذکر کیږي فهم لا يتساءلون او بل مقابله ذکر کی فوربک لنسألنهم همدا سے تپوس د عبد الله ابن عباس سے وکړي یو مقابله دا فرمای فهم لا يتساءلون بل مقدر په قسم ذکر کی فوربک لنسألنهم او ته د قیامت دا ډېر دی ورځ ده موقع بداسي چې دینه څوک تاسو ته کې د کوم ځای راغلي او سم موقع بداسي چې الله پاک دینه تاسو وکړي او یا دا چې لا يتساءلون دینه تاسو نشته د استخبار چې الله ته ځان خبر کی دا ګناه دې کړی او کنه الله خبر دې نو استخبار نشته لا يتساءلون سهولتا د دربه تاسو د محبت تاسو داتې نشته او چې کوم ځای کې ذکر دی په ربک لنسألنهم هغه تاسو د توبېخ دی دا زور نه دی کافر منافق تا دا کفر ولیکو بيدین تا دا سی بيدینی ولیکو ولا دا د توبېخ تاسو دغه باندې نه کیږي د شفقت تاسو نه کیږي اما من تافس هغه سوچ هغه توبه واسي او امن ایمان وروړي او عمل صالح او عمل وکړي فعسى قريب دا يكون من المفلحين چې دې د کامیابونه ایمان وروړو عمل صالح وکړو دا کامیاب دي به دې دعوت کوي خپل شرک په بنیاد باندې د کامیابی دعوت کوي چې موږ به کامیابی او د سفارش مستعار پیدا کول کوي ما یشا چې د الله خوښ شي او یختار او غوړه کوي الله چې څو غوړي هغه پیدا کوي نو آن په آن وخت په وخت باندې مختلف سيزونه هغه وجود ترازي دا حقیقت کې الله پیدا کوي بنده خو صرف کاسب دی بنده صرف دا یو چیز د بل سره وسایل د بل سره یو ځای کې کسب کوي نو خالق الله دې یخلق ما یشاء دویم ته ذکر کوي و یختار الله غوړه کوي عامل ورکول یختار بالنبوه پیغمبري ولور یختار بالایمان ایمان وتنسب یختار بالاعمال اعمال صالحه وتنسب یختار بالرتبه چاله مرتبه ورکی دا د الله اختیارات دي چې چاله مرتبه ورکی د چانه اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء او د الله خوخه د چې چاته ایمان نصیب کی سو محروم ګرځي چاله د طاعات او توفیق ورکی سو محروم ګرځي و یختار نو دې دوه ټکو نه پته ولګیدا چې خلق دا صرف د الله صفت دی بنده کې خلق نه او اختیار د الله صفت دی بنده کې اختیار نه لومبانه ټکي متفق دی د اهل سنت چې خلق الله کوي بنده صرف کاسب دی
معتزله سره پکې مخالفت کوي هغه دا ذکر کوي چې بنده او خالق دی وی به ذکر کوي چې افعال په دوه قسم دي افعال اختیاري او غیر اختیاري کوم چې غیر اختیاري دي دا مخلوق د الله دي او کوم افعال چې اختیاري دي نو معتزله وی دا مخلوق دي د بنده اهل سنت او اهل حق وی افعال اختیاري او غیر اختیاري دا ټول د الله مخلوق دي او بنده کاسب دي کسب او د خلق مېز کې فرق دی چې کسب دا اسباب غواړي خلق اسباب نه غواړي خلق بغیر د اسباب نه چا د پر الله او غواړي پیدایش ورکړي او کسب دا اسباب غواړي کسب په خپل کسبیت کې دا محتاج خلق ته دی خلق نه کسب کار نه کوي لیکن خلق دا محتاج په خپل خلقیت کې کسب نه دی بنده کاسب وی خالق نہیں اللہ پاک خالق ہے دویم ته کې چې الله ورکړي اختیار هم د الله دی څنګه چې خلق د الله صفاتونه اختیار د الله صفات دی عام ده کې اختیار د نبوت دی اختیار د ایمان دی اختیار د طاعات دی دا ټول د الله پاک خاص والے اوس کوم حضرات چې هغه داسې وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مختار کل مختار کل خپل سوچو کې مختار دا صيغه کې احتمال دی چې دا صيغه د فاعل وي دا صيغه د مفعول وي دوه احتمال پکې شته مختیرین نه اوبل شي او مختیرون نه اوبل شي که مختیرون کې د مفعول صيغه او که مختیرون کې د فاعل صيغه یا دا یا بدلیږي په الف باندې او مختار ته ویل شي نو که چېرې دا څه وایي چې دا صيغه د فاعل مختار معنا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تمام اختیارات دي معنا ده دا معنا ده الله تعالی اختیارات نه ورکړي اختیارات الله د ځان سره ساتي هیڅ چاله اختیار نه ورکړي چې ګینه اختیارات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دي او صيغه د مختار د اسم فاعل صيغه وایي چې د مختار ده د سره تمام اختیارات دي نو معنا ده ځکه چې الله اختیارات چاله نه ورکړي دا د ځان سره ساتي او خپل حکمت تقاضا باندې څنګه تقسیمات کوي دویمه دا ده چې دا صيغه د مفعول شي مختار کړي شوی بیا دوه مطلب ویل شي یو مطلب دا چې د مختار کړي شوی د معنا تمام مخلوق کې دا بهتر او غوره دی نو مختار کړي شوی دی بنا په دې معنا سره بالکل مخلوق کې دی غوره دی او دوی مطلب دا چې دا مختار مفعول صيغه وای دی غوړه شوی دی نو معنا غوړه شوی دی په اختیارات سره چې الله تعالی اختیارات ورکړي په دې غوړه شوی دی اوس ناروا ده چې ګینه پیغمبر علیه السلام ته تیار تمام اختیارات حواله شوی دي نه جدا سره ده بلکې سورته انعام کې دی وی الذی جعل الظلمات والنور الله ځان سره اختیارات ساتلي دي کاغه ایمان دی او کفر دی او تورتم دی او کارنا بیا پیغمبر په دې مختار نه چې ګینه ارزو تاواله شو که مخکینه معنا وکړي شي چې دا غوړه د مخلوق کې ټیک کله چې تاسو یو ټکی مشتبه وي دع ما یریبک الی ما لا یریبک بیا دا استعمال غوړه نه بس پرې کړو څنګه الله پاک تعالی ورکو د انظرنا په متعلق سره دې چې انظرنا فزید راعینا باندې وید راعینا ټکی خو صحیح دي چونکه دې نه غلط مطلب هم اغستو دې ټکی کې اشتباه پیدا شو نه ځکه الله منکو او تاسو ټکی چې باندې اشتباه نه انظر نه وایي دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر صفات ذکر کول د مختار د دینه اجتناب ورته ځکه چې لفظ مشتبه یخلق پیدا کوي او یختار والله پاک ورکي دا الله جل جلاله دوانه چې کوم دي صفات دي وما كان لهم الخيرة نشتدوی دفر اختیار سبحان الله پاک دی اللہ پاک وتعالى وجد عما يشركون غشدی وسر الشرکی وربك يعلم استارب ہوئی ما توکن صدورهم اغچ پٹئی سینے سینہ کی دی ایمان دے کفر دے حسد بغض دے سج وما يعلنون اغچ دو اختار کئی وهو الله دا اللہ دے لا الہ نشتر ایق عبادت الا هو مگر دا اللہ دے الحمد لله فرحمد في الاولى والاخره في الدنيا وفي اخرته
دنیا آخرت دونو کې د الله حمد ویلش وله الحكم د الله د پر فیصله د ویلیه ترجعون د غزان د پر واپسی ده ولو ارایتم ما تخبر راک ان جعل الله علیکم الليل کوغزی الله پتا سبحانه شپه سرمدن همیشه ورځ ختمه کې او د شپه سٹارټ یو شپه وی مسلسل لا یوم القیامه ورځ د قیامت پورې من الہ سوک د معبود غیر الله غیر الله نه یاتیکم بضیاء چراغری تاسو د پارارنا به برنا نبی لدی افلا تسمعون آیات تاسو نوري ولوت اتیتم ما تخبر راک ان جعل الله علیکم النهار کوغزی الله پتا سو باندې ورځ سرمدن همیشه صرف ورځ وشپه پکې دی الى يوم القيامه ورځ قیامت پورې من الہ ورسوک د معبود غیر الله غیر الله نه یاتیکم باللیل چراغلی تاسو تشبا شپه د دراول د سوچتي نه تسكنون فيه چې تاسو شپه چې تاسو آرام کوئ پدې کې افلا تبصرون آیا تاسو نه دی د شپه راتل د الله احسان دی ورځ راتل د الله احسان ومن رحمته او باز د رحمت الله نجعل لكم الليل ګرځول تاسو د پاره شپه والنهار او دا ورځ شپه ورځ پیدا کړ تسكنون د پاره دې چې تاسو آرام کوئ پدې کې ولتبتغوا تاسو ورټای من فضله فضل الله لب نشر مرتب سره جعل لكم الليل لا تاسو تشبر تسكنوا فيه دشبي آرام کوي دارنګ جعل لكم النهار الله پیدا کړی د ورځ لتبتغوا چې تاسو ولټه من فضله فضل الله ورځ روخانه د پدې کې کسب او کار وکړي د شپې اگر چې سړی کسب او کار کوي شي خو د ورځې په شان نشي کولای ورځ روخانه پدې کې موزي سیز او غیر موزي سیز نفع سیز او د نقصان د انسان په اسانه یي ولعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ یوم ینادیهم اغور چې الله دې تواز وکي فیقولوا توبه فرمای اين شرکاء الذين كم تزما شریکان هغه کسان وانتم تزعمون چې تاسو ګمان کو تاسو په خیال باندې چې ګنده الہ دي ونزعنا من بروس من كل امه دهر امت شهیدا گوا دا پیغمبر په خپل امت باندې گوي فقلنا من ورته هاتوا برهانكم روړی دلیل فعلموا دا قوم ابو اشیاء الحق لله حق الله سره دي وضلنا عنهم برکشید دوی نما كانوا يفترون هغه چې دې درو جوړول یا انت پکار نه چې دا مت نورکش ان قارون كان من قوم موسى د یو ګمراه حال او واقع ذکر کیږي د قارون نسبی لحاظ باندې ویلې شي دا د موسی علیه السلام د ترزوی دی هغه نسب دی موسی ابن عمران موسی ابن عمران ابن قاحس ابن لاوی ابن یعقوب موسی علیه السلام دا د عمران وی دی عمران د قاحس وی دی او قاحس د لاوی دی او لاوی د یعقوب علیه السلام وی دی دا غي نسب دا چې موسی ابن عمران ابن قاحس ابن لاوی ابن یعقوب او دا قارون سو کې خپل نوم وی چې د نوم عمدا قارون دی او باز فرمایي د خپل نوم دی منور او د پلار نوم دی یسحق منور ابن یسحق یا قارون ابن یسحق سو کې خپل نوم وی قارون نو بیا منور دا ول لقب وی ځکه چې د سر ډیره دنیا او مال وسره نو کدا سی وای چې قارون ابن یسحر ابن قاحس ابن لاوی او کدا وته وای چې منور او که جمع کې نو قارون نوم دی او منور دای لقب دی په نسبی لحاظ باندې دا دوان قاحس یو زید او قاحس د لاوی زوی دی او لاوی دا یعقوب علیه السلام دی د پدې کې یو شتر بچي هم دي او څه فرمایي چې دا د ترور بچي هم دي د دوړو مین دی یو وي ابتدا کې د موسی علیه السلام سره ډېر کې ناسته او د تورات لوستل کې هم ډېر د تورات تلاوت وکاو بیا چې کله د موسی علیه السلام ملګرتیا پرې خره دا متفقه ده چې ملګرتیا خو پرې د خدا ملګرتیا پرې کې کبځه کړه په دې کې به اختلاف دی وزیر فرمایي چې اولن د اول نه دوله ملګرتیا نه کړي د اول نه خلاف کړي دي څنګه
فرعون خلاف کړی دی، حامان خلاف کړی دی، نو دارنګه قارون هم خلاف کړی. ورسته سورته مؤمن کې مضمون روان دی. موسی علیہ السلام متعلق الله فرمایي ما دا ولګو الی فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. موسی علیہ السلام باندې ګرو فرعون ته، حامان ته، قارون درې وړو ته، دې درې وړو په جواب کې دا ویلو چې ساحر کذاب. پته لګي چې د ایمان نه دی راوړی، څنګه چې قارون نه دی راوړی، داسې ته کوم نه دی راوړی. او څنګه چې هغوی د موسی علیہ السلام مقابله کړې ده، نو قارون هم د موسی علیہ السلام مقابل کې خبرې کړي. او دویم قول داسې هم دی چې د اوله کې ایمان ښکاره کړی دی. بیا د موسی علیہ السلام ملګرتیا کې هجرت هم کړی دی. هغې نه بعد بیا د منافق او کافر شو، لکه څنګه چې سامری وروستو کافر شو، داسې دی وروسته بیا کافر شو. مخکې نه خدای سم ار دې وجه نزین حضرات فرمایي هارون چې اول خوارو مدام برو جدارو تل بناست په خلوت کې د موسی علیہ السلام سره نوکر شو، ناصافه کیمیاګر شو. اول چې خور پړه کو نو تورات به ډېر زیات لوسته، او د موسی علیہ السلام شاګرد کې او شاګردۍ کې به وو. او چې کله دغه سره ملګرتیا وکړه او به دنیا پیدا کړه، د هغې نه بعد به د کافر شو، بیا مرتد شو. څنګه چې صابری مرتد شوی دی، نو دا دواړه قول ورپکې شته چې آیا د اول نه یا وروستو چې کوم دی منافقت کړی دی. دله چې کوم الله مال ورکړی نو مخکې ذکر کېږي الله ډېر زیات مال ورکړی دی چې د هغې چابیانې لتنوء بالعصبه، د کمرې یوه چابي وي او دا دومره چابیانې وي چې یو جماعت دا نشي پورته کولی. جماعت څه ته وایي؟ د لسو نه واله تر 40 پورې، فی قولین د لسو نه واله تر 70 پورې دې ته جماعت او عصبه ورته وایي. نو دا چابیانې د 40 پورې کسان یا د 70 پورې کسان په شریکه دا چابیانې د نشو چتولی. نو لازمي ده چې خزانې هم کافي زیاتې وي. د خزانو متعلق بعضې فرمایي چې دی به چېرته ګرځېدو نو په 80 خچرو باندې بیا چابیانې بار کړي، 80 خچرو بیا چابیانې بار کړي وي، دا بیا هم د ځان سره ګرځولې. نور مزدوران او خادمان دی جوده وو. او بیا دې مشروط د مشروطیت په بنیاد باندې چې دا پرتوک څنګه دی یا رنګ څنګه دی، نو یو ګزې هغه پکې به زیات پرېښودم چې دی روان وي. او دا پیسه چې کوم دی خپو چتې، نو دا خو د خپې نه بار ده، چې دا خپو چته کې دا کومه پیسه چې د خپې نه بار ده چې هغه د باد سره خوځېږي، دا خو عام خلک نه کوي چې زما د دور یو امتیازي شکل وي، نو یو ګزې دا داسې پکې زیات هغه پرېښودل. نو شریعت داسې زموږ منع کړی. لا ینظر الله هغه انسان ته په نظر د رحمت نه ګوري من جر ازاره خیلا، چې هغه ځان پسې لنګ راکاږي د تکبر د وجې. دا پدې کې دومره لوی تکبر. بیا زکات مسله چې ترې وغوښتلی شوله، د موسی علیه السلام د بدنامولو کوشش یې وکړو. الله فرمایي بېشکه قارون کان من قوم موسی، د قوم د موسی علیه السلام نه فبغى علیهم، دوی بغي او ظلم یې وکړه په کفر سره. فبغى علیهم د ظلم وکړو په دوی باندې، په ګناهونه یې شروع کړه. یا بغا ظلم یې کوو انساني حقوقو کې، دا د قارون د فرعون نماینده په بني اسرائیلو باندې، او دا ځان د بني اسرائیلو باندې ځان نه خدای جوړ کړی، د ځانه ظلمونه کول. وآتیناهم ورکړو دته من الکنوز د خزانو نه ما هغه مقدار ان مفاتحه بشک کنجیان د هغې لتنوء دا درنې وي بالعصبه په یو جماعت باندې، اولي القوه چې هغې خاوندان د طاقت وي. اذ قال له قومه کله چې د خپل قوم لا تفرح مه خوشحالېږه، ان الله بشک الله پاک لا يحب الفرحین نه خوښي خوشحالېدونکي، ته خوشحالیانې مه کوه، الله دا خلک نه خوښوي. کله دې نه من راځي چې لا تفرح، او کله امر راځي فبذلک فلیفرحوا. نو تطبیق دی چې یو د الله د دین مسائل وي، د شریعت مسائل وي، د آخرت کامیابي وي، نو په دې خوشحاله شه. او دې په دنیا د نو دنیا د قابل د خوشحالېدو څیز دی، نو په دې مه خوشحالېږه.
دویم فرق داسې کوي چې یوه خوشحالي وي د الله د شکر د نعمت او دویمه خوشحالي وي د تکبر او د بطیرت. کوم چې د الله د نعمت خوشحالي وي نو ممدوح د الله نعمت درک په دې خوشحالي چې الله راله نعمت راکړ فبذلک فلیفرحوا. او دویمه خوشحالي د تکبر د چې ځان اوچت حساب کې مخلوق باندې نو لا تفرح خوشحالي. کوم چې د قارون خوشحالي وي بشک الله نه خوښي خوشحالي دن کی تکبر کوونکی وبتغي ولټو فيما فها کاتاک الله چې الله تعالی درکړي دي. الله چې ما درکړي په دې کې ولټو اتر اخر کور د اخرت دغه آباده کوشش ولا تنس نصيبك ومن خپل حصہ من الدنيا د دنیا نه دنیا کې ستا هغه حصہ د چې آخرت ته ولې. دغه وجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي انسان مال وی دی وی چې کنده مالی دا زما مال دی دا زما مال. تا ته پته شته ستا مال کوم ستا مال صرف درې قسمونه دي. ما اکلت فافنیت چې ته او خور ختم نکو و ما لبست فابلیت وادي غست زوړ نکو و ما تصدقت فامزیت خیرات دی کو اخرت دی ولې کو ستا د درې قسمه مال. عادتین علاوه خدا مال پاتې ورسو ته دې پر دې مال باندې چې کوم ډیر ناس کې زما مال دی اوس کې نه مالدار ستا خو ته بدري مالونه دي. نو دوی ورته وایي چې د دنیا کې خپل حصہ د آخرت مې راو واحسن احسان کوا کما احسن الله چې الله احسان کړی الیک تا ولا تبغي الفساد مرټو فساد په الارض مسمکه کې ان الله بشک الله پاک لا يحب المفسدين نبغي فساد کوونکی. قال له انما اوتيته بشكر كشور مال ماتا على علم زما علم عندي چې ما سره دې دا خو زما علم دی چې الله را کړی دی. الله په دې کې سي احسان دی چې دا شکر ادا کړ. اوس دا چې دوی زما سره علم دی نو کوم علم دی؟ نو بعضې دا فرمایي چې دا علم د کیمیا علم د کیمیا دې ته وایي چې کاڼي وغیرې راواخلي او څه بعضې شیزونه په دې باندې واچوي د هغې سره دا سرو ته وکړي. بعضې فرمایي علم د کیمیا ورسره و د موسی علیه السلام نه زده کړو څه ده زده کړو څه چې نه یوشع ابن نون زده کړو خو ده ورسره بیا ورانې وکړو تمام علم یې ترېنه پټ کړو د هغه نو بس ورانې شروع کړو ځکه چې دنیا مال یې پیدا کړو. دا یو مطلب دی چې علم د کیمیا آیا علم د کیمیا شته نو محققین حضرات فرمایي نه داسې بکواس دی. کرامتونه وی کیمیا څه شی دی کرامت بلها بیا واقعیت راغلي. حیوه ابن شریح یو عالم تیر شوی دی نو په لار روان دی یو سړي چې کوم دی ورته سوال وکړو مولانا صاحب غریبي مسره سره اسم نشته شاګردي ته دا کار روان چې هغه راوړل اوس د لاس اوچت کړ الله ته خو ما نه وغوښته خو ما څه خوششتې نو دا ارڅه په تا سره دي نو ورکوله چې کوم دا کاڼی د سرو کړي بس کاڼی د سرو د دې بس ته راواله بس اینې دا بدلیږي کاڼی بل په سرو باندې خدا الله بدلی کله نیکان خلک د الله نه ووړ. سهل ابن عبد الله تستری رحمه الله د دویمې صدۍ عالم دی او ډېر نیک سړی تېر شوی دی. یو ځل بادشاہ بیمار دی نو هغه راغوښتې خپل دربار ته دعا یې ورته وکړه الله پاک هغه بادشاہ جوړ کړ. بیا یې درته وویل ته وغواړه څه شی غواړې؟ ده ویل زما ضرورت نشته. چې کله راووتو نو بهر شاګردان مریدان ورته ولاړ دي نو هغه یې ورته ویل که ستا ضرورت نه و نو زموږ ضرورتونه خو شته دي. بادشاہ و د هغه په ورکړه باندې څه کمېدل څه به دې ترې غوښتې وې ډېر مال به دې ترې راوړی و نو خدای دې موږ به په منځ کې تقسیم کړی و ضرورت نو. سهل ابن عبدالله غر یو طرف لمن او دروي زاده دا د کاڼو ته داسې وکتل چې ویې کت دا غونډ کاڼي د سرو شي ورشي ځانه ترې راوارې د سهل ضرورت نشته چې ستاسو ضرورت دی ورشي ځانه ترې راوارې. نو معجزتن کرامتن داسې بدلېږي. کیمیا دا چې کوم دی بعید ده دنیا کې داسې کس هغه تر اوسه نه دی موجود شوی چې ګینې په کیمیا بدل کړي. دویم ویلی شي چې دی وایي زما سره علم دی د الله په دې کې څه دي علا علم دا علم د تجارت دی. زه په دې کاروبار باندې پوهېدلم چې دا مال خلک داسې لګوي کاروبار خلک داسې کوي د هغه علم په تقاضا باندې ما دا مال حاصل کړی دا خو زما پوهه وه.
دریم بعضې فرمایي نو سره کیمیا وه نو سره تجارتي حیثیتو بلکې دا علم د هغه علم د بخل و بخیلو ډېر زیات یو پیسه بیا نه لګوله تمام یې جمع کوله نو خامخا چې ستا آمدني وي او ته پیسه نه لګوې لازمي خبره ده چې مالدارۍ کې کم چې مثال په طور دنیادار خلک دا کافي شومان ستا لکه او 2 لکه روپۍ تنخواه ده لیکن ته خوراک کوې نو څه شی پورې نه چېرته معمولي څیز باندې ګزاره کې دا غوړ څیز جمع کې نو پخپله به اخر مالداره شي نو دا علم د ده علم دا د بخل اولم یعلم آیا دی نه پوهېږي ان الله بېشک الله قد اهلک تاکې سره هلاک کړي من قبله مخکې د نه من القرون د کلو والاو من هو اشد منه هغه څوک چې سخت و د ده نه قوتا په قوت کې و اکثرو جمع زیاتو په اعتبار د جمع والي د مال ولا يسأل تپوس نشي کېدی عن ذنوبهم المجرمین د ګناهونو د دوی د مجرمانو نه د ګناهونو متعلق الله دې تپوس نه کوي دا تپوس د استخبار ځکه د الله علم شته خرج دې راووتو علی قومه په خپل قوم فی زینته په خپل ښایست کې کم چې مزدوران خادمان دي هغوی د خپل ځان په شاته کپړې وله کړي دي او د لویه دبدبه کې راووته نو قال الذين هغه کسان یریدون چې هغوی اراده کوله الحیات الدنیا د ژوند د دنیا یا لیت لنا کاش چې وې زموږ دپاره مثل ما اوتي مثل د هغه چې ورکړی شوي دي قارون ته زموږ هم داسې مال وی نو څونه به خو انه بېشکه دا قارون لذو حظ عظیم خاوند د حصې لوی دی وقال الذين هغه کسان اوتي العلم چې ورکړی شوي هغوی ته علم والحکم ورکړی شوي هغوی ته حکم فیصلې دا پوهه خلکو علماو په دې کې دینداره خلکو نه هغوی دا اوري ویلکم هلاک شي ثواب الله ثواب د الله پاک خیر دا غوره دی لمن آمن هغه چا لپاره چې ایمان راوړي وعمل صالحا وعمل وکړي نیک ولا یلقاها نه مخامخ کېږي دې سره الا الصابرون مګر هغه خلک چې هغوی صبر کوي نو دی سم نشو چې سم نشو چې کله فخسفنا به وبداره الارض حضرات واقعیه دا ذکر کوي چې سب په دې بنیاد نشو چې موسی علیه السلام د زکات مطالبه وکړه نو دې ولګي چې ځان بچ کینو چاته کجره خزه پیدا کړه هغه د پاره سلالچ ورکړه چې موسی علیه السلام باندې الزام ولګي دې بل طرف ته موسی علیه السلام ته ویل چې دا سه ورځ به مقرر کو چې دا بنی اسرائیل را جمع کو ته باغې ته یو جامع او تقریر د غونډو احکامو کې موسی علیه السلام یې خبره یو سړی مثال په تور د پیغمبر د میشن برابر هغه سره امداد کوي ته عالم ته یو سړی مولوي صاحب تراشه د خلک جمع کوم الک تعلیم به ته وکړي نو کوم عالم دی چې دې نه انکار کوي ډېر ښه ده چې کېدای شي چا باندې خبره اثر وکړي او الله پاک ابو د توبې ورته نصیب موسی علیہ السلام ته وی چې تاسو به بنی اسرائیل جمع کو تاسو به د موقع مناسب خې خبره وکړي ار لحاظ باندې موسی علیہ السلام ټیک هارون دا کسان را جمع کړ به یې خځه له پیسې ورکړي چې موسی علیہ السلام بیان وکړي د دې خبره ته ورسیږي چې حقوق العباد کې لګي ته هغه باندې الزام لګي موسی علیہ السلام تقریر کو نو خزر اپاسه او یا قارون مخکې دا وته وي موسی علیہ السلام دا چې کوم خبره کوي دا صرف زموږ لپاره دي او کنه ستاسو زموږ د غوډو شریکی دي موسی علیہ السلام ته د غوډو شریک حکم دی وینو خدای خو سوي کما خدای سوي تفاصیل دا چې پاسه د الزام ولګو په موسی علیہ السلام باندې موسی علیہ السلام الله ته متوجي شو دته وی دا الله غضب به نازل شي دا الله قهر به نازل شي رښتیا خبر وکړه خزه ویره ده ابي رښتیا خبرو کړه چې ته پاک انسان قارون باندې پیسې را کړې وي ځکه څومره ډمه ما څومره چې کوم د ناروا کارونه کوم خدای الله پیغمبر ته پاک انسان او دویم داسې وګړي چې دا خزه را پاسې درو د الزام په ځای باندې هغه د موسی علیہ السلام صفائی بیان کړ چې تاسو موسی علیہ السلام نه زما سره بدکرداری کړې در موسی علیہ السلام وي ته پاک سړی هغه داسې موسی علیہ السلام او مجلس دا وړ متأهل شي دا خزه سوی وی قسم در کوم په هغه ذات چې تورات نازل کړي په ما باندې رښتیا خبر وکړه بیا د رښتیا خبر دا وکړه چې مالا قارون پیسې راکړي چې پتا الزام ونه کوم خدای الله پیغمبر اتفاق انسان
موسی علیہ السلام الله ته متوجه شو. الله به دا مخلوق پستا تابع کړي وای چې ته څنګه سزا ورکړې. بیا تاریخي اقوال دا دي چې موسی علیہ السلام سمکه ته ویل نشو د سمکه ته راخ کړو او بازه فرمایي چې په اول ځل نه راخ کړو بیا یې وته وی چې ونیسا بیا یې وته وی چې ونیسا په درې کارته باندې بیا سمکه ته راخ کړو پړکی پورې بیا یې وته وی ته دا راي کاګه نو بیا یې چې کوم د زنګانانو پورې بیا یې وته وی نو بیا داسې نامه پورې بیا یې وته وی نو کو پورې بیا داسې سره پورې او هغه په دې ټولو کې موسی علیہ السلام ته ملت کو چې ما معاف ان تر دې چې سره پنا کې دنوي او بیا کرتی د موسی علیہ السلام نه معافي غوښتي او په موسی علیہ السلام حق څخه خپل جلال ویني سره ویني او اسما کې پنا چا په کې خبرې شروع کړې چې خود تر زوی دی هغه څنګه درې وو چې دا غوړ مال موسی علیہ السلام ته پاتې شي دا ټول مال راځه کې دا او په سر باندې کېږي هغه مو ته په سر کې پدې د قطاده سے بیان دا چې رسول الله پزما روان دي خدا تبدا تاریخي خبرې د قطاده بیان دا د پیغمبر حدیث نه چې د رسول پزما کې روان دي او روزانه د انسان د قد په مقدار باندې زمکه کې د پخته دي او به تاریخي خبرې داسې اوم دي چې الله موسی علیہ السلام ته ګوره موسی علیہ السلام ته بیا کرتی وي چې ما معاف بیا معاف کماته یو ظلم ویلی به نو معاف کړ د انسانانو غضب به غضب د دې وجنه وته وی چې بیا به خپل مخلوق د چا د سینه تابع کو ما خو زمکه کستا تابع کړ هغه بیا کرته تا نه معافي او مختلف تا بیا هغه معاف کړ بیا به خپل مخلوق د چا د سینه تابع کو فخسفنا من قدنا نيستو په دې زمکه باندې به دا و بداره او دا غکور و الارض پزمک فما کان له نودر پر من فئه سوق جماعت ينصرونه چې دا امداد کړي من دون الله غیر د الله نه وما كان ذو من المنتصرين د انتقام غستن كنا واصبح الذين سبقوا كسروا تمنوا مكانه جاء تمنا کول داغه مرتبه ورون چې څنګه داغه مرتبه خبره کوله بالامس يقولون بيدي وي كأن وی دې ته ویلې شي فعل تعجب او ان دا چې کوم دې معنا دا لام سره دې بیا معنا دا اعجب لان الله يبسط الرزق اعجب تعجب کړه لان الله يبسط الرزق الله پر خیر رزق الله تعالی رزق پر اخی دا تعجب دې دا نه چې کړي دا د کمال نه او بعضی دا فرمایي چې وای دا تعجب دی او کأن دا د عرب مشبهون دی دا تعلیلیه سره نه دا کأن دی ان بأنا کأن لیت لکن لعل نو بیا معنا دا وای تعجب دی کأن الله بشک الله پاک یبسط الرزق پر اخی رزق لمن یشاء چاله چې خو خشي ان عباده د خپل بندګانو یقدر او تنگ ورکی لولا امن الله علينا كذا الله احسان نو په موږ باندې لخسف بنا موږ بدلی استفاده زمکا وای کأن تعجب دې چې دا لا یفلح الکافرون کامیابی کی کافران تلک دار اخرت دا کور د اخرت نه جعلها منګر زودا للذین ها کسان د فلا یریدون علوا چې دوی اراده نه کوي د تکبر په الارض پس مکه کې ولا فساد او د فساد کول ولا عاقبت للمتقین او تقوا د فرض پرهیزګارانو ده عاقبت خسته تقوا خسته انجام دادا پرهیزګارانو ته پاره من جاء بالحسنه چا چراتو کپنه کې فله د لپاره خیر منها ورد اخیر ذکی ودی کی پلستا ومن جاء بالسیئه چا چراتو کپګنا فلا یجزى الذين بدل شور کول هغه کسانو تعامل السیئات چې اعمال کوي بد الا ما كانوا يعملون مگر چې دوی عمل کو د خپل اعمال بد سر بسر ته ملي ان الذي فرض عليك القران عام حضرت دا ذکر کوي چې پیغمبر علیہ السلام په غار ثور کې 3 ورځې تیرې کړې او د کافرانو جوش چې کله خلاص 3 ورځې بعد دی وته بیا عبد الله ابن اوريقط کوم چې دلی ته لارو نو په عام دارو باندې خیده نشو بوتله په شاړو باندې بوته جوحبی پورې ورسېده
جحفه په لار کې وځي د هغه جحفې ته چې ورسېدل نو عام هغه سړک ته راووتو چې کوم د مکې او د مدینې یو بل منځ کې سړک نبی کریم علیه السلام چې هغه لار وکتله چې کوم د مکې د نو خفه شو جبرئیل لاله نو ته وې د مکې پسې خفه ودا زما خو خار د کده کافرانو پکې زپرې خو دې او ته نه ایستلې نه الله دا صورت نازل کو د موسی علیه السلام سرگذشت ورته بیان کو ګوره موسی علیه السلام لاړ سورج تیرې کړې په مدین کې بهار آله مصر ته دا رنګه بته سورج تیرې کې په مدینه منوره کې بیا به واپس راشي مکه مکرمه ته تا هم داسې معاد واپس کې حواله دلته د معاد نه سمورات نو دوه احتمال دي یا دنا مراد مکه مکرمه ده او یا دنا چې کوم ده اخرت او قیامت مکه مکرمه شي نو بیا مقصد لکه څنګه د موسی علیه السلام هجرت د مصر نه لاړ مدین کې سورج تیرې کړې واپس بیا راغی مصر ته عمدہ سے پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی تو بلاړ شي مدینه ته سورج بتیری کې بیا براشي مکه ته مکه بدل ده ان الذي بشکها غزاد فرض عليك القران چې نازل کړي دی پتا قرآنی کریم داغه فیصله دا چې دراتو کا زبتا واپس کوم اله معاد زید واپس سید چې مکه مکرمه ده بیا وې تراوله څنګه موسی علیہ السلام الته وخت تیر کو بیا رااله نو پیغمبر علیہ السلام اته کال د مدینه ته نو فاطم کال باندې مکه ولور او یاد لګي د قیامت سره نو قیامت ته به د غوړ انسانان راځي نو پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمایي ان الذي فرض عليك القران غزاد چې نازل کړي دې پتا قرآنی کریم لدارا دوکنو خامخبتا واپس کی لاما قیامت ته براسي ولو ته ربي اعلم زمان خپويږي من جابر هدا پاغه چاچا رات کړي په هدايت ومن هو في ضلال مبين سوګه په گمراه ښکار کې وما كنت ترجو لو استاذ امید ايو القائل الكتاب چرا نازل بکړي شتا ته کتاب دا هم کې استاذ ستما امید نو الا رحمتا من ربك مگر رحمت دې طرف طرف سره فلا تكونن پستمکه کې ظهير للكافرين امدادي د پر د کافرانو ولا يسدنك وعد ليت عن آيات الله لن آياتنا بعد اذ انزلت بس داغنه چې نازل شتا تا ودعو ترابل الى ربك خبرات طرفتا ولا تكونن تمکه من المشركين د مشرکانو ولا تدع مع الله تم بلد الأسر إلها آخر بالمعبود لا إله نشتلا إبدا عبادة إلا هو مقرد الله ده كل شيء حالك هرسيس أغا حلاكي تنكد إلا وجه بقر يوزاد الله له الحكم ده الله ده فرق يسر وإليه ترجعون ده غزات برجوع بسم الله الرحمن الرحيم سورة عنكبوت د سورۃ قصص اخره کې توحید ذکر کېدو ولا تدعو مع الله اله اخر او دا توحید باندې ډېر لوی امتحانات دي د سورۃ کې مسله ذکر کېږي د امتحانات او چې تاسو به مختلف امتحانات اغستې الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ډېر واقعات پکې نقل دي چې کوم حضرات هجرت کو مدینه منوره ترال د غوی رشتہ دار چې کوم پاتې په مکه مکرمه کې نو د هجرت نه کول متعلق چې کوم وعیدات دوی هغه حکمونه او آیاتونه مکه مکرمه ته د خپل رشتہ دار ته ولېږل هغه اراده وکړه چې هجرت وکړي را روان شو لار کې دا غي پسې مشرکین د قوت واپس یو ګرځول دوی وته بیا نور آیاتونه ولېږل بیا دوی راوتی دی په لار کې بیا د مشرکین سره جنگیدلی صفه کې مړ شوی دی او سره غلی الله وېدا سي امتحانات په تاسو اخلي همدارنګه د هغه حضراتو چې کوم د کافرانو د خوا د ډېر هغه ته سزاګانې ورکړې شي په دې کې حضرت عمار ابن یاسر دی دارنګه صہیب دی دارنګه خبیب حضرات دا چې کوم تکلیفونو ته رسیدلي دي الله فرمایي تاسو امتحان راغستې شي الف لام میم الله عالم ده په معنا د دې حروف احسب الناس ويغمان کې انسانان ايترکو چې دی بپری خو دې شي په دې ايقولو چې دی وی امنا موږ ایمان راوړل صرف امنا باندې وفات شي نه وهم لا يفتنون دی په امتحان نشي غستل
ضرور به الله دوی امتحان اخلي ولقد فتنا الذين تاخسروا امتحان اغستو ده هغه کسان من قبلهم چې مخکې دوی نو وليعلمن الله خامخ کارکی الله هغه کسان صدقو چې هغه رښتونی دي په خپل ایمان کې. د معتزله خیال دا دی چې دا جزئیات څومره دي چې څو پورې دا موجود نه دی د الله علم دی نه کله چې دا جزئیات موجود شي بیا د الله علم راشي مخکې نه. او د اهل حق عقیده ده چې جزئیات دي او کلیات دي څنګه چې د وجود نه بعد د الله علم د وجود نه قبل د الله علم تمام باندې الله علم او ظاهر دي تقديري چې تاسو امتحان اخلم دې د پر فليعلمن الله چې الله په دې عالم شي. اهل حق حضرات فرمایي مراد دې نه امتیاز دي فليعلمن الله به بیل کې هغه کسان صدقو چې رښتونی دي یا مراد د علم نه علم ظاهری دی چې خلق ته اوخول شي. فليعلمن الله خامخ الله ظاهری هغه کسان چې هغه رښتونی دي په خپل ایمان کې وليعلمن الكاذبین او الله به ظاهری هغه کاذبین دروغجن. ام حسب الذين ايغمان کې هغه کسان يعملون السيئات چې دي اعمال کوي بد اي يسبقونا چې دي بسمون سبقت کی دي ګناه کوي نو ان الله وي زمونه بخلاص شي او په تخفیف دې ته سبقت ویلو نه الله د کریم د وته نشي. سا اړیر بنده ما يحكمون هغه چې دوی فیصله کوي من کان يرجو لقاء الله هغه سوچي امید دې د الله د ملاقات او ان اجل الله بشک غټیم چې الله مقرر کړی لا اته مقررات کې دې او هو السميع العليم الله ورته کې او پوهه دې ومن جاهد هغه سوچ کوشش کوي فإنما يجاهد بشک دې کوشش کوي نفسي د خپل ذات لپاره سمرستا مجاهدت خپل ځان سره کوي. ان الله بشک الله پاک لغنی خامخ به پروا دي عن العالمین د مخلوقنا والذین آمنوا وکسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي درو کفرن عنهم خامخ وسماب قبل السیئات د ګناهونه ولنجزینه خامخ بدل بدور کم احسن الذي بهتر هغه کام یعمل چې دوی عمل کو ووصینا الانسان بوالديه حقوق د مخکې څنګه بار ذکر کول چې اول د الله حق وي به د مور او پلار. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سورۃ اسراء کې دی د الله فیصله ده یو د الله توحید ومني بیا دویم د مور او پلار سره احسان او ښېګړه. اوله پاره کې د مضمون دلته عمده ذکر کوي چې دا د الله وحدانیت مخکې ذکر کیږي چې د مور پلار اره خبره منه خو د الله توحید د الله په احکامو کې به د مور پلار خبره رسو ده. خاص واقعه هم بعض حضرات ذکر کوي دا سعد ابن ابي وقاص دی. سعد ابن مالک ابن ابي وقاص دا په عشره مبشرو کې دی باندې هغه لسو کسانو کې چې پیغمبر علیه السلام د جنتی والی زیره ورکړي پای کې د حساب لومبه د مور لا ایمان نور وړي یو ورور کافر دی چې په وخت کې پیغمبر علیه السلام باندې ګزارنه هم کړی. عتبہ ابن ابي وقاص هغه کافر دی. مور د چې کوم د حمنا بنت ابي سفيان حمنا بنت ابي سفيان د ابو سفيان درله حمله نوم دی دله ایمان نور وړي. خدا سعد ابن ابي وقاص د مور ډیر تابعدار د چې کله ایمان راوړو منافقان او کافرانو دې مرته ولوي چې دا بچي ستاره تابعدار استا خبره نه دا څه وکړي چې ته خوراک بنکا او دا ته وایي چې کتب الفرض د ایمان نو واپس کېږي د روزه بازار دولګي فرق یو خو پتا خطا کېږي کې دیش د ایمان نو واپس نو مور خوراک بنکا څنګه تاسو وته وایي کړه دا بوک ارثال د دولګي ارثال داړو به چې کوم د سعد ابن ابي وقاص سے مور بوک ارثال کړي او د دې بچی ته چې د خپل ایمان نه واپس راشه زمو شرکی دین ته او کرا نه لري زما په دې باندې ځان مړکبا نو خلک بتا ته په غور کوي چې دا هغه سړی دی چې مورې وجره دنیا کې به یو قسم بدنام شو بشه د بوته روزانه مینت کو مور اوخره دا خوراکو کسان مخرب وازان مو وجنه دا مینت سماجت ته کو هغه نه باندې ورځ تیر شولا دوه تیر شوې درې ورځ باندې دی راځي مور چې اوسه پورې مستاجه ته خلاف نه کړي خپکړې مینه اوس دې د خپکو او باقی د الله جل جلاله د حکمونو مقابل وی چې ګینه زه ایمان پر د مستاق واته راځي
دا چرته نشي کېدلی او کته خوراک نه کې ځان وجنې نو دا خو یو ساده چې وځي کدا د سل ساګانی شو دا سی وی و اوزي دا غونډه به دی اوزي خو چرته ته ورته ایمان نه واپس کېږم نه اوس دا په خدای خو یو کنه کوم چې کافرانو ته پته ولګي چې هغه خو بس کېږي نو زموږ دا کافرانو نبی وته خیر د اوس خوراکو کالک نه پوي الله فرمایي وصینا او من امر کړی انسان ته به والديه په شان د مور او پلار کې حسنا ايحسن حسنا ای سره احسان کوا و ان جاهدك کدی کوشش کی پتا باندې تو شرک به چې د شرک کې زماسا مالی سره کبه علم چې ستا باغ علم نه الا تطيعهما من شرکیات کې داغي تابعداري مکو الی مرجعکم ماتبذ رجوعی کونبئکم زبر تاسو خبر درکم بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي او صالحات او نیک اعمال په لنو د خیر نه هم هغه خبر داخل کې په صالحین په نیک کارو کې ومن الناس بعض د انسانانو نه من یقول هغه چې وی آمنا بالله موږ ایمان وروړي په الله باندې پیدا او دی په الله کله چې تکلیف پر پېښې په الله د الله په دین کې جعل دې ګرځي فتنه الناس دا تکلیف او عذاب د انسانانو کا عذاب الله پرشان د عذاب د الله ولئن جاء خامك راشد التنصر من ربك امداد طرف درفستانه ليقولن دوي إنا كنا معكم بشكم تاسو سرو اوليس الله وجد الله پاک بعالم خفوهدن کے بما في صدور العالمين اغا چه پسینو دے مخلوق کی دی وليعلمن الله الذين خابالون کے اللہ کسان آمنو چه مؤمنان دی وليعلمن المنافقين الله بمالون کے منافقان فعقی ظهور سرا وقال الذين كفروا با کسان چې کافران دي للذين امنوا ها کسان چې مؤمنان دي د مؤمنانو بارک با سوي وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا تاسو ایمان راوړئ د اخرت په پیټ دی لري کې د اخرت په بدله من پښاکو اتبعوا سبيلنا تاسو ته بيداریو کې سمون دلاره او تاسو د قیامت د عذاب نه یریږي ولنحمل خطاياكم من بعد استاذ خطيات دا بدل من پښاک الله فرمای و ما هم دین دی حامدین بارون کی من خطاياهم بخطيات دا وین من شيء انهم بشکدوی لك ادي ګور خامخا درو جندي دې درو چې استاذ پیټه پښاکو دا نشي پښاکوي ولا يحملن اثقالهم وسی وی چې نشي پښاکوي او بیا فرمای چې ولا يحملن خامخا به دا پیټه نه پښاکي نمینس کې فرق دی یو هغه پیټه دی چې د انسان خپل عمل دی نو هر انسان خپل عمل بشاکي او دیم هغه پیټه دی اضلال دی چې دوی نور خلک گمراه کړي دي دا تعدا ګناه ده چې بلې گمراه کړي دي چې بلې په گمراهۍ کې اچولې دي هغه پیټه به لازمي دی بشاکي ځکه من سن سنتا حسنه فله اجرها واجر من عمل بها او من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها یو هغه پیټه چې داغه د ګناه دی هغه د نه پښاکي دویم د اضلال دی چې هغه گمراه کړي دي دا د عمل نه هغه باري ولا يحملن خبدي باري اسقالهم دا غي بوجون او پیټي واسقالن او نور مع اسقالهم صدقوا وجودنا ولا يسألن خبدي تپوس کې دي شي يوم القيامه پر د قیامت اما کار يفترون هغه چې دې درو جوړول ولقد ارسلنا نوحا تاکي سره موږ لګلو نوح عليه السلام دا چې څنګه بل پیټه پښاکي یو دنیا کې یو هغه دي چې په حق لار روان بل هغه دي چې هغه خلاف دي د حق نه سو واقعیات الله ذکر کوي موږ لګلو نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم ته فلبث فيهم د وخت کو پکې الفسنه زر کال الا 50 عام مگر 50 سنه زړه چې 50 لري کې نو نه نیم سو کال شو نه نیم سو کال ژوند د دعوت دی سره تیر فاخذهم الطوفان ولي بيدر الطوفان وهم ظالمون حتى جدي ظالمان دا وګدا زمانہ د ژوند او وړاندې مو به چې دا د ژوند سونه وګدو د معجزه او د خپل ژوند دی معجزه او د خپل ژوند دی بدون زندګۍ کې یو خود د غاغونه ای کې فرق نه راغلی بدون زندګۍ کې د په وختو کې فرق نه راغلی د په همت کې فرق نه راغلی د
د په شکل او صورت کې فرق نه ده، اپ اشانت جوانه اپ اشان طاقت او همت دا د معجزه حدیث باندې بیا مفسرین ذکر کړی دي چې کله دی وفات کېدو نو فرشتي ته تاسو خو یا اطول الانبیاء عمره انبیاءو کې د ټولو نه زیات عمر ستاره دا وایي چې دا دومره اوږد ژوند د دنیا کې څنګه تیر شو د ټولو نه زیات عمر انبیاءو کې دا ستاره دا وایي چې دا عمر د په دنیا کې څنګه تیر شو نو دی وته یې کباب له کدار له بابین زما د عمر داسې لکه یو کور چې دا کور دوه دروازې وي په یوې دروازې باندې ورننوځي او په دې بله دروازه کې وځي زما د عمر دغه شان دی ان تر دې چې د عمر د 1400 کالو پورې راغلی 900 کاله ژوند دا خو د دعوت دی د دې نه علاوه چې کوم د ژوند تیر کړی دی نو دا 1400 کالو پورې د عمر راغلی چې دونه عمر دی 1450 سال د دې سوې یو در کور دی چې دا غدو دروازې دي په یوې دروازې ورننوتي او په بل نه ووتي د دونه اوږده زندګۍ ته داسې وي نو زموږ ستاسو د 55 کال دا ژوند شي دا خو د سر نه وتلو دي په کور کې الا 50 فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناهم خلاص ورکړو اصحاب السفينه خواندانو د کشته توجهنا هم ګرځول د کشته آیت النشان للعالمین د فرد مخلوق و ابراهیم علیہ السلام قال لقومه کله چې دوی خپل قوم ته عبد الله تاسو عبادت کوئ د الله پاک وتقوه ویریږي د الله نه ذالکم خیر لکم دا توحید د الله خیر لکم دا د ورستاسو د پاره ان کنتم تعلمون تاسو پوهیږئ انما تعبدون بشک تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه او سان د بوتانو دا چې تاسو د چا عبادت کوئ دا بوتان دي وتخلقون افکا تاسو جوړوي درو ان الذين بشکها کسان تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه لا یملکون لكم دا مالکان د اسلام د لپاره رزق رزق تاسو ته رزق نشي درکولای فبتغوا عند الله الرزق تاسو ورټوي د الله په نسبت باندې رزق واعبدوه د الله عبادت کوي وشکروا له شکر باسي الله د لپاره و الیه ترجعون دغه ذات تاسو رجوع وي وَإِن تُكَذِّبُوا کتاسو تکذیب کوي فقط کتب تاخیص تکذیب کړي امم هغه امتون من قبلکم تاسو نه مخکې وما على الرسول نشته پیغمبر باندې الا البلاغ المبين رسول د احکام د ښکار ولم يروا ايد نګوري کیف يبدئ الله الخلق څنګه الله پیدا کړی دا مخلوق اور دا مخلوق د نشته څنګه شته کړی دی ایجاد ور کړی ثم يعيده به دوباره پیدا کوي په قیامت کې دا تمام مخلوق په بیا راپورته کوي ان ذلك بشکد على الله يسير ذاتي الله باندې آسان ولو ويسير تاسو ګرځي په الارض فسمکه کې فرض وګورئ کې هغه د خلق څنګه اول پیدائش کړي د مخلوق څنګه پیدا کو ثم الله بیا الله پاک ينشئ النشأة الاخره بیا الله پیدا کوي پیدائش رستونه قیامت کې به بیا پورته کوي ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څه قدرت والا دی يعذب من يشاء عذاب کی چاله چې خو خشي ويرحم رحم کوي من يشاء چاله چې خو خشي دا چې کوم جنت ته ځي نو د الله په خوښه باندې دا چې کوم جهنم ته ځي دا د الله عدل دی چې د خپل جرم په وجه باندې هغه روان کړي جهنم ته و الیه تو دغه آزاد د پاره تقلبون استاسو واپس سیدا وما انتم بمعجزين تاسو عاجز کون کې الله تعالی په الارض په زمکه کې چې دا الله نه چاته زمکه کې پټ شي څنګه دنیا کې بدمعشان او پټي ولا في السماء فاسمان کې مالکم نبی اسلام د پاره من دون الله غیر الله نه من ولي سوک دوست ولا نصير او نسوک امدادي والذين كفروا کسان چې کافران دي به آیات الله د الله آیات او ولقائه او د الله په ملاقات اولئک دا کسان یئسو دا نو امید دي من رحمتي زما در رحمت نو اولئک دا کسان لهم ذل پر عذاب علیم عذاب دردناک دي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم دهغه الا ان قالوا مگر دی داوبه وقتلوه والجواب سنو تاسو دا ابراهيم عليه السلام قتل کړي او دې راته تاسو به جهنم ته ځي اخرت به اور به دنیا کې د تلا جهنم وخایي او حرقوه یا تاسو دې وسوسوي
هغه انتظام ته وکړې شو، د خشاک را جمع شو، اور ورته ولګولې شو. فانجاه الله، الله خلاص ورکو د من النار د اور نه. ان فی ذلک بشک فدیک الآیات النشانات لقوم یؤمنون، هغه قوم د پاره چې ایمان وروړي. وقال انما اتخذتم من دون الله، ابراهیم علیه السلام دې ته وی انما اتخذتم، نو داما چې کوم د موصوله هم ویلې شي او داما مصدریه هم ویلې شي. کما موصوله شي نو بیا معنا ده انما معنا ان الذي اتخذتم، هغه چې تاسو نیولې من دون الله غیر الله نه اوثانا بوتان، مفعول به د دویم هغه حذف دی، تاسو نیولې دغه بوتان معبودین. ان الذي اتخذتم چې تاسو نیولې من دون الله غیر الله نه اوثانا بوتان دي معبودین، دا معبودان دا نیولې ولې مودة بینکم، مودة بینکم دا وجد محبت نه خپل منځ کې په حیات دنیا، ستاسو خپل منځ کې محبت ده، دا ډله بازی او طریقه بازی مو شروع کړی ده، دا هغه محبت په بنیاد باندې تاسو دا خدایان ځان لري ولې. او دوی مدار چې دا ما مصدریه شي، اتخذتم دا په تعبیر د مصدر سره وګرځي. و ان اتخاذکم بشک استاسو نیول، انما اتخذتم ان اتخاذکم استاسو نیول من دون الله غیر الله اوثانا بوتان، تاسو د الله نه سوا چې بوتان نیولې مودة بینکم، دا د وجه د محبت د استاسو مینس کې چې استاسو محبت د هغه ملګرتیا دې ته ورسېده چې بوتان په خدای باندې ونیول په حیات دنیا په ژوند د دنیا. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی المرء علی دین خلیله، انسان د خپل دوست په دین باندې وي. فل ینظر وګوره مې یو خالل د چا سره دوستی کوي، دې ته وګوره خپل منځ کې دوستانه او تعلق دی، نو هغه دوستانه او تعلق شرکیات ته ورسېد، هغه محبت او مینا په شرکیاتو کې دی دا استعمال. ورون دی واقع چې کوم دی د ابی بن خلف او دارنګ د عقبه ابن ابي معيط چې عقبه ابن ابي معيط میانانو شو اسلام ته، او ابی بن خلف هغه منه. نو دلته هم فرمایي ابراهیم علیه السلام او توي هغه چې تاسو نیولې اتخاذ من دون الله اوثانا مودة، دې ته مفعول له سبب وتوي، سبب هغه محبت دی بینکم استاسو په منځ کې په حیات دنیا. ثم يوم القيامه به ورځ د قیامت یکفر بعضکم کفر بکی بعض استاسو به بعض پاس نور باندې، بیا بدا معبودین د خپل عابدانو نه انکار کوي. او د دې سره چې کوم یلعن لعنت وي بعضکم بعض استاسو بعض په بعض نور، اما اواکم النار او استاسو جهنم دی، مالکون به تاسو د فرمین ناصر سوک امدادی. وآمن له لوط، ایمان ورو ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام دی ورانه دی. وقال بي اني مهاجر، بشک د هجرت کوون کما الى ربي من الى مكان امرني ربي، هجرت کوم هغه ځای چې کوم ته الله را ته امر کوي، الى مكان امرني ربي، انه بشک الله العزيز غالب در حکیم حکمت والا دی، چې ارګه خپل خاندان او کورنۍ پرې کو ته هجرت وکړو، متبادل الله وی خاندان بدل کړ. ادا چې ووهبنا له ابو اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وجعلنا ما وجدوا في ذريته دا اولاد کې النبوت پیغمبري والکتاب او کتاب دغه اولاد کې آسماني غټ کتابونه مرالو، په دې کې بزرګونو انبیاء مرالو. واتیناه منور کله تا اجره دا اجر په دنیا کې، و انه بشک دې په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین د اعلی صالحان ربي چې دا مرتبه د نبوت ده. ولوطا یاکلوا علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې دوی خپل قوم ته انکم بشک تاسو لتاتون الفاحشه، تاسو راتله کوي به حیا کار تا، کوم چې د الکانو ناجایز تعلق دی دا به حیا کار کوي، دا تاسو به حیا کار دی چې ما سبقکم استاسو نوړاندې والے دکړه به ها باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقنا، مخلوق کې دا کردار چانه دی ادا کړي. انکم آیات سلطاتون الرجال، تاسو راتله کوي سړو ته، وتقطعون السبیل او تاسو کټ کوي لار. دو مطلب ویلی شي سړو سره خواهشات پوره کوي، اولاد د کلی په کوم ځای آبادو پلارت کی به پر خود داغي بی عزتیانه کوي.
چې بې عزتي به کول نو په دې لار به څوک نه کوي دا لارې غونډې شاړې کړې چې یو ځای کې ډاکوان غلې نو څوک به هغه لار چټل او بیا یو د مال غلوي یو د عزت غلوي دا خو نه مهلك اهل هذه القريه مهلك ونكو اهل دې کلی ان اهلها بشك اهل دې كانوا ظالمين دادي ظالمان قال دوته ان فيها لوط ابراهيم عليه السلام فرشتو ته دې کو لوط عليه السلام دې قالوا دې وته نحن اعلم خفوه بمن فيها چسوک دې کیری لانه نجينه خامخ بمغه خلاصي ورکو اهله دغه اهل ته الا امراته مگر نه یو بي ده هغه کان من الغابرين د بيد باقي پاتې کېدون کو نه په عذاب کې ولما هر کله ان جاءت رسلنا چران زما فرشتي لوط عليه السلام ته سي ابهم غم جن شوپدي دا چې غم کېدل دا نه چې ګره د ملمنو نه تم نه چې پدې خفه شو اوس بدا بدبخت خلک راځي او د ملمنو بي عزتي کیږي سي ابهم وضاق بهم زرعا تنگ شول پدې باندې د هغه سینا خفغان سره انسان دراوخي وقالو دی ویلا تخف يرګا ولا تحزن مغم چل کېګا او تسلی ورکا تخف کېګا منزل د بشک منازل ورکی وعلى اهل هذه القريه فاهل دې کلی باندې دې سوم علاقه باندې رجزا من السماء عذاب د طرف د اسمان بما كانوا يفسقون بسبب دا چې دی په صفقو بیا دوی د صدور قسمه سزا او عذاب ورکړي شو وړاندې دي ولقد ترکنا منها تاقی سرن پریخ ادا کله آیت بینا یا توحید قبول کید الله پاک ورجو یوم الاخرت سمت کی ورځ اخرت ولا پړ مکه پرات وعاد وثمود یا کدارنګ عادیان او ثمودیان فتبین لكم تاقی سر ما بین قارون لقد جاءهم موسى تاقی سر ارت موسی علیہ السلام بالبينات فکروا دلائل واستكبروا دي تکبرکم فی الارض فزمکا کی وما کانوا سابقین او دوی لو مخی کیدون چې د الله د ګنې مخکې شو الله د هغوی د قریب نه عاجز شي وکلن دا هر یو اخذنا مانې ولو بذنبه فخبرو ګناه سره فمنهم من بعض هغه ارسلنا چې هغې باندې دا ولېږل حاسبه کاڼې د کاڼو باران مبو کو دا د لوط علیه السلام قوم دی ومنهم بعض په دوی کې من هغه د اخذته الصیحه هغه چغې ونیول بچا باندې چې کلیک راکې وستل امنهم بعض په دوی کې من هغه خسفنا به الارض چې موږ نه ایستې په دې سمکه باندې لکه قارون امنهم بعض په دوی کې هغه من اغرقنا هو چې غرق کړی دا موږ غرق لکه فرعون وما كان الله ان الله پاک ليظلمهم چې په دې ظلم کې ولکن قالوا لیکن دې ان رسول په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکی ځان سره دې ظلم مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء دا قومونه برباد شو د شرک په وجه باندې اوس الله مثال ذکر کوي د شرک او د مشرکان الله فرمایي دا چې څومره مشرکان دي د دوی د شرک د مثال داسې دی لکه څنګه چې د جولاګي کور دی د جولاګي د کور سره تشبیه ولې ورکوي وجه ولدی چې کور خلک د څه دپاره جوړوي د یخنۍ نه د بچاو د ګرمۍ نه د بچاو یره چې اوړه دی چې د ګرمۍ نه بچ شو یره چې جمع دی چې د یخنۍ نه بچ شو کور دی دپاره او د جولاګي دا کور داسې دی چې نه د یخنۍ نه د بچاو دی او نه د ګرمۍ نه د بچاو دی نو ګینیس داسې دی چې دا یخني شي دیوالونه مضبوط دي انګړې مضبوط دي دا چې د جولاګي خو تارونه د یخنۍ نه بچاو هم نه دی یا د ګرمۍ نه بچاو راولي دا هم نه دی نو چې دا د یخنۍ د بچاو نه دی د ګرمۍ د بچاو نه دی دا کور دی ته وي دارنګه مشرکان چې دوی شرک کوي خدای خو خلک دې د پاره نیسي چې دا حاجت راوي ستا ضرورت پوره کړي دا د تکلیف لري د دې مشرکانو الها دا تکلیف لري کوي حاجات یې پوره کوي دا دوړ نشي کوي چې هر کله نفع نقصان هم نشي رسولای لکه څنګه چې د جولاګي کور د یخنۍ او د ګرمۍ د بچاو ذریعہ نه ده ځکه مشابهت الله ورکړي دا جولاګي د کور سره بیا دا جولاګي د کور سره چې کوم مشابهت ورکړي نو د دوه وجو یو وجه دا ده چې جولاګي چې کور جوړي نو دا عموما د آبادې د لاندې جوړي
جولاګي چې کور جوړي عموما دا د آبادی نه لاندې جوړي. مثال په تور دا برسونه آبادی نه جمعه په یو کوټ کې لګي چې ته ته داونه پکې راکړي. آبادی وی چوپال وی د پاسه هر څه تنظیم وی په دې کې ددن نه د کی ځان له آبادی او جولاګي کور جوړي. لدارنګي مشرکین ابي بر خلوی خدای منی د دوی خدای د منلو سره سره لاندې به ورکوټي خدایان وي. او چې کله مسله مشکل شي به د یو یو الله تواس کوي. یو تشبیه پدې کې دا چاره غټ خدای منی مشرکین لاندې ځان ورکوټي خدایان د کسن چې غټ آبادی د جولاګشتي لاندې پکې دانه نه به آبادیان ورکوټي شروع کړي. او دیمه تشبیه پدې کې دا سړی چې زیات جوړي ک آبادی کوي نو خامخا دغه د پرسه د بهر نه راوړي. کوم ته چې تاسو مټیریل وایي دا خختي ده او دا شکل او دا باجوي ده او دا سیمټ دي د بهر نه څه شی راوړي د بیا به آبادی کولی شي. خلاف د جولاګي نه جولاګي چې آبادی کوي د بهر نه څه نه راوړي بلکې خپل لاړې دی او هغه لاړو باندې ځان آبادی کوي. دا سه مشرک هم دی. دا چې شرک کوي نو د بهر نه څه دلیل په خپل شرک نشي پیش کولای بلکې د خپل ځان نه خبره کوي چې دا مې پلار کړی او دا مې نیکه کړی او په دې لار روان. دا دوه وجې د تشریح دا باندې لاندې کار کوي مشرک دلیل